السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مفتی صاحب څنګه لیکي جیوان ساتم خطیریږي الله مو روغ او جوړ لرا. مفتی صاحب سوال دا دی چې آیا خضر علیه السلام په دنیا کې ژوندی دی او کنه؟ حیات خضر علیه السلام په باره کې لږ تفصیلي گفتگو وکړئ. بعضې خلک وایي چې خضر علیه السلام ژوندی دی او باقاعده په حجونو کې ملاقات کوي، نو د دې په باره کې لږ رهنمایي وکړئ مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولوی امیر زادہ صاحب کوہستانی اللہ دے خوشحال عزتمند لرا حیات خضر علیہ السلام متعلق تاسو سوال کړی دی. خضر علیہ السلام د خضر معنی ده پدې کې خ لغت ده خضر بفتح الخاء المعجمه، اپزواد باندې کسره ده خضر، اگر چې مشهور په خلکو کې خضر ده په معنی د سرسبز او شاداب راځي، شین زیت هم وایي. اکثر رائے دادا چې دا نوم نه دی، دا لقب دی. اوس د خضر علیہ السلام نوم څه دی؟ نو بعضې وایي چې عامر نوم یې دی خپل، څوک وایي احمد دی، څوک وایي الیاس یا یسع دی. خو قرآن کې د خضر علیہ السلام د نوم تذکره نشته، صرف الله داسې فرمایلی دی عبدا من عبادنا، نکره راوړلې ده. البته په بخاری او مسلم کې دا خضر نوم ذکر شوی دی، خضر ابن ملکان وغیرہ وغیرہ. او دا په عمر کې د بهتره قول دا دی چې دا د حضرت موسی علیه السلام هم عصر و، د هغه همزولی و، د هغه د زمانې سړی و. جمهور رایه دا ده چې خضر علیه السلام نبی و، ځکه وما فعلته عن امری نه معلومیږي چې د چا وجل دا په الهام او کشف سره نشي کېدی، ځکه دا لوی جرم دی، خدا په وحی سره شوی دی. اوس مقام او مرتبه د موسی علیه السلام اوچته ده د خضر علیه السلام نه، ځکه چې هغه جلیل القدر پیغمبر او اولو العزم کې او صاحب شریعت او الله ورته کتاب ورکړو، نو مقام د موسی علیه السلام اوچت دی. پاتې شو مسله د خضر علیه السلام د مرګ او د ژوند. نو د جمهور محدثینو او د محققینو لکه امام بخاری رحمه الله علیه، قاضی ابو یعلا حنبلی، علامہ ابن کثیر، ابن جوزی، ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم، علامہ ابن حبان اندلسی رحمه الله علیه وغیرہ، ټول اهل سنت والجماعت په دې باندې اجماع ده چې خضر علیه السلام وفات شوی دی. صرف صوفیاء کرام پیران بزرگان چې ورته وایي هغې کې ابراهیم ابن ادهم، بشر حافی، معروف کرخی، سری سختی، جنید بغدادی وغیرہ، د هغې رایه دا ده چې د خضر علیه السلام یعنی خضر علیه السلام هغه ژوندی دی. په مرګ باندې د خضر علیه السلام و دلایل نقلیه د قرآن نه موجود دي چې د هغې نه معلومیږي دا چې خضر علیه السلام وفات شوی دی. یو آیت کریمه الله فرمایي وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، وی مونږ ستا نه مخکې هیڅ یو بشر، لبشرن هیڅ یو بشر داسې نه دی جوړ کړی چې هغه همیشئ. افإن مت فهم الخالدون، آیا چې ته وفات شي نو دا خلک به همیشه وي؟ نه، داسې نه ده. اوس وګوره وما جعلنا لبشرن مطول او مختصر المعنی او تلخیص المفتاح کې قاعده هم دا ده چې ان النکره تحت النفی تعم، نکره تحت النفی عموم پیدا کوي. وما جعلنا لبشرن، هیڅ یو بشر ته مراد ده. منطقیان دې ته سور د سالبی کلیه وي
چې هیڅ یو بشر که نبی وي او که غیر نبی وي خو هغه همیشه ژوند الله هغه له نه ورکوي. نو دا آیات کریمه حضرت خضر علیہ السلام ته هم شامل دی. او من قبلک الخلد او افئن مت فهم الخالدون کې د خلود نه مراد خلود ابدی ته مراد نه دی بلکې مقصد طویل ته مراد دی. بعض خلک دا وایي چې یره مونږ هم د خلود ابدی قائل نه یو، مونږ خدا نه وایو چې ټول عمر به ژوند دی بلکې یو ورځ به په وفات راځي خو اوس ژوند دی نه. مقصد طویل ته مراد دی. امام راغب اصفهانی رحمه الله علیه د لغت ډېر لوی سړی تیر شوی دی او علامه لوسی رحمه الله علیه په تفسیر الهلمانی کې یو ځای کې وایي چې کله په یو لغت کې اختلاف راشي نو والاعتماد علی کلام الراغب ارعب عند المحققین. محققین خلق دا خوخی چې بیا د امام راغب اصفهانی رحمه الله علیه په قول باندې اعتماد وشي. اغا امام اللغت وی چې کل ما یبطا عنه التغییر والفساد تصفه العرب بالخلود، چې ډیر په رستو باندې هغه کې بدلواله او فساد راځي نو عرب هغه ته خلود وای. معنا دا چې مقصد طویل د مراد ده. الله اوږده زندگی دومره چاله نه دا ورکړي څومره چې خلق د خضر علیہ السلام بارک وای. دویم دلیل ده وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. نه د نبی علیہ السلام مگر رسول دی، یعنی الہ نه دی چې ټول عمر به ژوندی وي. مخکې د دنه ډیر انبیا تیر شوي دي، دا نه چې مخکنی انبیا اوس هم شته. قد خلت تیر شوي دي یعنی دنیا ته خالی شوې ده. هر پیغمبر خپل عادي زندگی د عادت مطابق خپل ژوند تیری او د دنیا نزي. نو د صحیح قول مطابق مونږ وی چې خضر علیہ السلام هم نبی دی. چې نبی دی نو قد خلت من قبله الرسل، نبی علیہ السلام نه مخکې انبیا تیر شوي دي او وفات شوي دي، لہذا خضر علیہ السلام هم وفات دی. اګه څوک وایي چې نه دلته خو من قبله الرسل ویل دی، مونږ هغه ته رسول نه وایو نبی نه وایو. نو چې انبیا ټول وفات شوي دي نو نیکان خلق خو بیا په طریقه اولا وفات دي. دریم نمبر دلیل وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. دی آیت کریمه کې دا ذکر ده چې الله د دې ټولو انبیاو نه وعده غسته وا چې اے انبیاو کله نبی علیہ السلام راشي نو چې څوک ژوندي وي نو هغه باندې به یو خو ایمان راړي او چې پاغت سخت او تکلیف راځي نو دا هغه په خپل مټو سره امداد او تعاون کوي. اوس که خضر علیہ السلام ژوندي وي نو علل اعلان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان ور نه وروړي. الله خو د انبیونو وعده غسته و چې لا تؤمنون به ولا تنصرن، خامخا به ایمان راوړي. څوک دی په امور ثبوتیو په بنا باندې په قران او سنت کې ثابت کی چې خضر علیہ السلام ژوند دی او راغله دی او په نبی علیہ السلام ایمان راوړل دي. ولا تنصرن او داغه امداد وکوي. ګوره په بدر او په حنین کې د رسول الله د امداد د پاره جبرائیل امین او ملائک خورا رسیدلی دي. څوک دی وخی چې خضر علیہ السلام هم امداد لره رسیدلی نشي خوله. څلورم دلیل روایت د مسلم دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوګد حدیث دی چې منځ د ماسختن وکړو او بیا او فرمایل اوګد حدیث دی چې لا يبقى ممن هو اليوم على ظاهر الارض. نو اخر کې داغه هم دا معنا ده چې هیڅوک على ظاهر الارض احدن چنن نباد سل کاله بعد به مونږ تاسو کې هیڅ څوک په مخ د ځمکه ژوندی نه وي. که بل فرض تسلیم کړی شي چې تر نبی علیہ السلام ژوندی او سل کاله بعد خو رسول الله فرمایل چې زمونږ نه به یو کس ژوندی نه من او احدن دلته عام دي، تمام انسانانو ته شامل دي. حیات خضر هم په دې کې بیا داخل دي. لہذا چې رسول الله مبارک فرمایل چې د نن نسل کاله بعد به مونږ کې یو قسم ژوندی نه نو خضر علیہ السلام هم ژوندی نه دی. دغه یو روایت په مسلم شریف کې بلوم راځي چې ما من نفس منفوسه اليوم تاتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ، چې داسې یو کس نشته چې نن ژوندی وي او سل کاله پس هغه بیا هم ژوندی وي. نو دا وګوره د روایت کې وی لا يبقى ممن هو اليوم على ظاهر الارض، په مخ د ځمکه بر سره ژوندی نه پاتې شو. دا
چې کې دی شي هغه په دریاب او سمندر کې نو نه د اسمان نه علاوه په ځمکه چې څومره څوک راځي هغه ټول ته دا شامل دی د امور ثبوتیه دي په احتمالات باندې نه ثابتېږي د لپاره قطعي دلایل پکار دي. پنځم خبره مسند احمد کې روایت ده نبی اسلام او فرمایل والذي نفسي بيده لو ان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعني يا الا اتباعي. نبی اسلام فرمایل چې کچرنن موسی علیہ السلام هم ژوند دی نو زما د پما د ایمان راوړلو زما د شریعت د تابعداري کولو نه علاوه د موسی علیہ السلام هم بل لار نه و. نو چې د صرف موسی علیہ السلام نه د مراد یعنی هر څوک کنن ژوند دی نو پر رسول الله به ایمان راوړي او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري وکړي. نو کو خضر علیہ السلام ژوند دی خو پر رسول الله به ایمان راوړل او ایمان راوړل اطاعت کول د امور ثبوتیو نه دي لہذا د قطعی دلیل باندې وثابتېږي. حال دار جسو کې نشو خولي. شپږم مسلم کې بل حدیث ته پرز د میدان بدر کې جنگ بدر کې رسول الله مبارک فرمایل اللهم ان تعلق هذه العصابه لا تعبد في الارض او پر روایت د مسند احمد کې دي چې لا تعبد في الارض ابدا چې تر قیامت یعنی چرې بس تاسو عبادت اونګي تا ته خالص आवाज کوونکي دا یو سو موټي مسلمانان دي الله کنن دا صحابه په بدر کې شهیدان شونو سوق به د عبادتونه کی نو الته 313 صحابه نمونه درج دي د خضر علی السلام نوم هو پاغي کې نشته چې غنی ویلیو چې د ژوند دی وساتي. دویم کده وی چې د 313 کې نو رسول الله مبارک بیا دا ولي وی چې کدا وفات شو نو سوق بستا د دین امدادونه کې پکاره چې ویلی وی کدا وفات شي نو بیا هم خضر علی السلام ژوند دی ابستا دین طرف ته خلق را بلی. خو معلومیږي دا چې خضر علیه السلام ژوند نه دی نو ځکه عمومي نفي وکړه چې لا تعبد فی الارض ابدا. پاتې شو دا چې بعض روایتو کې راځي چې حضرت علیہ السلام ژوند دی نو دا ټول روایتو سند چوکتی شي یو صحیح او سند روایت څوک پاږي کې نشو هولې دا حدیث ټول خدای جایزه ده. الموضوعات الکبرى د مولا علی قاری هغه کې دغه روایت ضعیف ګرځولې دي کم کې چې خلک وایي چې خضر علیہ السلام ژوند دی سو کوئی حجونه کوي سو کوئی د لاس کې دا کټه ګوته کې اډو کې نشته نو چې سلام کوي بعض خلک نو د کټه ګوته نه دی ونیسي چې وای ولې د کټه ګوته نه ونی سلام وی اسنه چرته خضر علیہ السلام دارنګ المنار المنیف فی الحدیث الصحیح والضعیف د علامه ابن قیم رحمت الله علیه پاغه کې دغه روایت او تفصیلی اپریشن کړی دی چې دا منګړت روایت دي پیرانو بزرګانو جوړ کړی دي یا د ایران شیعاګانو روایت پرستی جوړ کړی ده نو دا روایت پکېږي وردن نکړی دي. پاتې شدا چې خارج کې واقعي بلاش واقعات موجود دي چې واقعاتو کې راځي چې خضر علیہ السلام پلان کې سره ملاقات وکړو نو چې کله د خضر علیہ السلام قد باډي او ذکر پر روایت صحیحو کې نشتا نو په صحرا کې په گونج سر وختو ولا سړی چا سره ملاویدل او دا هغه دا ویل چې زه خضر علیہ السلام دا هغه د وجود دلیل نه دی که په دروغ ورته وي چې زه خضر علیہ السلام نو چاته سپته لګي ځکه دا هغه شکل او صورت یا س انتخابي نشانات خو په قران او حدیث کې ښکار نشته لہذا د حکایاتو سه اعتبار نشته. پاتې شو دا چې بعض خلکو ویل چې په حیات خضر اجماع ده دغه اجماع نه مراد اجماع د امت نه ده اجماع د پیرانو بزرګانو ده او د پیرانو بزرګانو اجماع له هیڅ اعتبار نه. دی تفصیل د پر وګوره روح المانی جلد نمبر 15 صفحه 319 قرطبی جلد نمبر 11 صفحه 29 فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد 6 صفحه 335 قصص القرآن د سیوهاری سے جلد 1 صفحہ 543 کی دا تفصیل شتا.